نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحیم. عموما منګه معاشره کې دلته کې چې کوم حالات راځي نو اکثر د علماو سره د معاشرې د افراد هغه اکثر چې کوم دنو د هغه تذکره کوي په هغه کې د ټولو نه غټو مسایلو کې او مثلا نن سبا په کور کې به اتفاقی د ښځې او خاوند په منځ کې اکثر چې کوم دنو تعلقات ناخوشګوار وي، د بچو نه اکثر خلک تنګ وي یا بچي اکثر د مور او پلار نه شکایتونه کوي. د هر یو سیز حل الله رب العزت په خپل دین اسلام کې چې کامل دین دی، دین فطرت دی، په هغې کې الله پاک د هغې مکمل حل ورکړی دی. د هغې دپاره زمونږ الله پاک چې څنګه ښودلي دي خو اکابرو مونږ ته ډېره زیاته اسانه کړې ده. یو خو دعاګانو اهتمام او بیا دعا چې ده نو دعا په کومه طریقه باندې زر مستجاب شي د هغې دپاره خو به انشاءالله د هغې موضوع جدا ده، په هغې باندې به پوره خبره کوو. خو چې کله تا ته داسې پته ولګېدله چې به اوس د کور ټول مجموعي طور باندې حالات سمول غواړي، د هغې دپاره ډېره ښکلې دعا قرآن کې الله ذکر کړې ده. هغې طریقه دا ده چې کله ته مونځ کې نو اصل کې صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین به خپل څومره چې حوایج او څومره حاجتونه وو هغه به په فرض منځونو باندې موقوف کړي وو. فرض مونځ به راغللو هغې به دعا وکړه، الله رب العزت به د هغې حالات سم کړله. نو موږ له هم پکار دي دا یو داسې عبادت دی چې په دې کې انسان د الله سره محو گفتگو وي، د الله سره دې خبرې کې، د الله سره دې هم کلام وي. حدیث مبارک کې راځي چې کله انسان سوره فاتحه شروع کړي نو دی الحمدلله رب العالمین، الله پاک جواب ورکړي حمدنی عبدی، زما بنده زما تعریف وکړلو. د الرحمن الرحیم په بدله کې وي اسنا علی عبدی، زما بنده زما ثنا بیان کړله. بیا د مالک یوم الدین په بدل کې وي مجدنی عبدی، زما بنده زما بزرګي بیان کړله. د دعا محل را روان دی ورپسې نو الله رب العزت نه دا بنده دعا کوي، الله رب العزت د ته ډیره عجیبه خبره کوي وهذا بیني و بین عبدي ولعبدي ما سأل. زما بنده دا آیتونه ما ستا او خپل منځ کې تقسیم کړل او ته چې اوس ما نه څه غواړې ما تاله درکړل. نو یو خو دعا دپاره ذهني طور باندې د الله د دهان سره ځان برابرولو د اجابت او د قبلېدو په نیت باندې او په یقین سره دعا غوښتل. نو موږ اکثر په دې آخري قاعده کې دعا غواړو، اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. د دې په ځای باندې با دقې ځای کې دعا شروع کی ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. دا چې ښځه غواړي نو د خاوند او د اولاد د پاره پکې د اصلاح او د خطرناکو بیمارونو د بچ کېدو او د قرنګي د خطرناکو حالاتونو د حفاظت د پاره د دې دعا کې کامل ارسه چې کمونو مواد موجود دي. ای زنګ ربا هبه کې مونږ ته د الله طرف نه بغیر د څه محنت نه مونږ ته راکې، بغیر د څه داسې چې لکه مونږ څه محنت کړی دی مونږ مزدوري کړې ده، رب کریم مونږ ته ګفت کیا څه شي راته راکړه زمونږ د اولاد نه او زما د خاوند نه، چې خاوند دې غواړي زما د ښځې او زما د اولاد نه مونږ ته د سترګو یخوالی راکړه را نصیب کړي راته. او د قرنګي مونږ د نیکانو خلکو مشران جوړ کې پیشوا مونږ جوړ کې دا دعا چې څوک په دقې ځای کې 3 پیرې 15 پیرې یا 7 پیرې غواړي، الله رب العزت د بے راه وروي کې مبتلا په نشو تماشو کې مبتلا اولاد هغه راه راست راولي. خاوند موافق نه دی وال ټکول کې د سره چې کمونو تعلق سم نه دی، خاوند الله راه راست راولي او یا د خزر د موافق نه ده نو د خزل الله پاک چې کمونو الحمدلله هغه د سره تعلقات سم کی. نو دا دعا ډیر یقین سره په دغه وخت کې ویل پکار دي. واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.